سلامونه د نن خبره نننی بحث ستړي مشئ د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده. که څه هم نښته ویل کېږي چې د افغان لوري او پاکستاني لوري ترمنځ تر خبرو وروسته ولاړه ده، خو ویل کېږي چې له دواړو غاړو په شوې جګړه کې له کرښې غاړې پاکستاني لوري ته د مرژوب اړولو ادعا کېږي. همدارنګه د کرښې دې غاړه د پاکستاني لوري د توپونو په مرمیو یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د نن خبره په ننني بحث کې په دې غږیږو چې ولې پاکستاني ځواکونه بار بار هڅه کوي چې پر افغان خاوره باندې برید وکړي یا له ډیورنډ فرضي کرښې دې خوا راواوړي یا په داسې سیمو کې د تاسیساتو جوړولو باندې لاس پورې کوي چې صفري نقطه وي. د پاکستان لپاره دغه سیمې ولې دومره مهمې دي چې حتی هم جګړې پرې رامنځته کېږي؟ په بحث کې راسره دغه دوه ښاغلي مېلمانه دي. د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد، د کونړ ولایت اوسېدونکی او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد انور سلطاني صاحب، همدارنګه لیکوال او د چارو شنونکی ښاغلی بغداد ارماني صاحب. زه شکر الله پاڅون یم. تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شئ. استاد، دغه سیمه تر بل هر چا تا ته ښه معلومه ده، ستاسې سیمه ده. د پاکستاني ځواکونو لپاره یا پاکستاني لوري لپاره ولې دومره مهمه ده چې بالاخره هغه له جګړې تر رامنځته کېږي؟ پاکستان هڅه کوي تل په صفري نقطه کې پوستې جوړې کړي یا هغه سیمو کې پوستې جوړوي چې بیا د افغان ځواکونو له لورې تر برید لاندې نیول کېږي، ترمنځ جګړه پرې نښلي. پاڅون صاحب، د قدرمن او کشر ورور ارماني صاحب، ستاسې تخنیکي همکاران او ستاسې په اجازه د انعکاس تلویزیون ټولو ورونو ته سلام اچولو نه وروسته بیا د تعارف کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاڅون صاحب، د 1940 کال نه را په دې پلو چې پاکستان جوړ شوی دی، پاکستان د همغې ورځې نه چې کال بیا 2 کاله پوره کېږي د افغانستان د بري او د کوزې پښتونخوا په مابین کې د یوې سرطاني دانې حیثیت ځان ته غوره کړی دی او د تل لپاره یې په 2 کلونو کې د دې خط د ناولي خط دواړو خواو ته چې د یو پلار اولاد پروت دی او په شکل د اشکالو مذهب او فرهنګ او کلتور او تاریخ او جغرافیه او په اړ کې یو دی. د دغې د ویشلو او د دې د پاشلو لپاره هلې هځلې کړي دي د داود خان د زمانې نه چې هغه صدر اعظم د مملکت او د ظاهرشاه او د شاه محمود خان د زمانې نه چې دا هیواد جوړ شوی دی، د تل لپاره یې په دغه طول د دغه تاریخ پل کې او ورکوټي تاریخ کې دغه توطیې او دسیسې کړي دي. خو کله چې د یو د ناټو قوتونو ته د امریکې په مشرۍ باندې د انګلیس په مشرۍ باندې لاره ورکړه او ناټو قوتونه کابل ته رالل، د دې هغه د باج اخیستنې درجه نوره هم لوړه شوله او دې د دغه نقطې نه په سوء استفاده باندې چې دا د امریکې دپاره یوه قوي خط دی او د امریکې دپاره د یو ستراتیژیک انډیوال په نامه سره دې ظالمانو په دغه 13 کالو کې د صفر نقطې څخه په بعض نقاطو کې لکه دا اوس چې ګورې دی راتېر شوي دي صفر نقطه، خو یوه نقطه یو ادرس په جغرافیه کې تعریفېږي، په سیاست کې تعریفېږي، د دواړو ملکونو په مابین کې تعریفېږي. دلته زموږ د دې په مابین کې صفر نقطه نشته دی. صفر نقطه هغه د اټک پل دی چې د هغه د مارګلې پورې دغه ادرس تعریفېږي. دې خلکو ځان زموږ د زخمی حالت نه زموږ د هیواد په ادرس کې چې هم قوي حکومت نشته دی، ملي یووالی مو کمزوری دی، اقتصاد مو کمزوری دی، ولسونه مو د جګړو په بهیر کې دا 40 کاله د سکروټو په شان تاویږي راتاویږي. پاکستان د دې نه په استفاده باندې په اکثره مواردو کې د صفر په نقطه باندې او په ډېرو مواردو کې د صفر د نقطې څخه ودول کړی دی. و دغه ساحه چې دا ته ګورې دلته د کونړ سیند د ننګرهار د کانال په اندازه باندې پراخوالی لري، ګورې لکه د ولي په شکل. دلته په جلال آباد کې سیند دی، په چغسری کې چې ورسره د پیج سیند یوځای کېږي، د نورستان سیند ورسره یوځای کېږي، نو دغه بیا سیند کېږي. دغلته د یو ولي شکل لري. دغلته دې خلکو دا فاصله ټوله 30 متره ټول سیند نه دی، 30 متره. دې پلو زمونږ دغه د په حساب هغه سرحدي سرحداري ده، اداره ده او د هغې مقبل مقابلې ناښکاري هلته پرته ده. دلته باید هغه ملکي او تشریفاتي کارونه د ښه ګاونډ په ادرس باندې تعریف شي او وشي.
پاکستان په دغه نقطه کې مې فکر یې وکړ چې نورې خو نقطې مې ونیولې له چتراله تر دغه پورې تر هلمنده پورې چې زما کومه کرښه ده هغه د صفري نقطو څخه بعضې ځای کې 40 کیلومتره بعض ځای کې 20 کیلومتره بعض ځای کې 2 کیلومتره بعض ځای کې 1 کیلومتر راغلی دی ولې دلته دغه سیند چې یوه مورګه کې زه ناست یم او د ده پکې حق نشته دی بله مورګه کېدن دالته هم د پوستې دپاره چې دا د افغان په ستراتیژیک لحاظ باندې دا ډېره خطرناکه او ډېره خوشې نقطه په دې ده چې ستا اکمالات نه بریکوټ ته کېدی شي دغه ځای نه ستا اکمالات نه کامدېش ته کېدی شي ستا اکمالات نه دغه ته کې دیوانه بابا ته کېدی شي او ستا اکمالات نورستان ته په کل کې نشي کېدی دا ډېره خطرناکه نقطه ده نو ځکه دی پکې نظامي پوسته جوړوي تجهیزوي تمویلوي چې ستا هر ګاډی د ده د اور لاندې اوسېږي او دا یې د خپل قابو لاندې راولي د پاکستان سترګې بدې سترګې دي او د سیاست او د ګاونډیتوب کرښه پکې نشته دی دغه فعلا چې د کابل حکومت په طالبانو سره د مذاکرې په بهیر کې پروت دی او د امنیت شورا او د ډاکټر اشرف غني او د ډاکټر حمدالله محب له خولې نه تا دا واورېدل چې اول باید زما خبر د پاکستان سره حل شي طالب سره خو به حل شي طالب بلی شي سبا له بل طالب را پیدا کوي سبا له بل یو څوک را پیدا کوي چې هغه د فشار د نقطې په شکل باندې د افغانستان په سیاست د افغانستان په ستراتیژیک عمق او د افغانستان په تجارتي او سیاسي ډګرونو کې دا یو ممتاز حالت لري نو پاکستان نیت پاک نه دی بل دغه نقطه څومره مهمه ده پاکستان دا لکه د اوبو غوندې انسان ته د اوبو څونه ارزښت لري دغه نقطه او دې نقطه کې د پاکستان حق نشته دی چې دغلته پوسته جوړه کړي او دا په زور چې دا کومه قلعه چې ګوري دی جوړه کړل ده دی په دې نامه جوړه کړل ده په دې 20 کالو کې خو زما عسکر په جګړو اخته دي په مختلف ځایونو کې مصروف دي دا یې اوله کې 1 متر دیوال کړی بیا یې د شپې بل کړی مطلب 2 شپو کې دا شی رسولی دی دا خو د ادرس دغه د تانهدارۍ او سرحددارۍ دا شو خو دا پوسته چې جوړې ځان ته نظامي شکل ورکړي نظامي رنګ ورکړي د دې جواز قطع نه لري نو زه په کابل حکومت باندې غږ کوم چې خپل دروني اختلافات دي تر شا کړي او ملل متحد ته دې عریضه وکړي چا ته دې وکړي روسیې ته دې وکړي د امنیت شورا غړی دی چین ته دې وکړي د امنیت شورا غړی دی او فرانسې ته دې وکړي د امنیت شورا غړی دی دا دوه خو پلرونه دي چې یو امریکا ده بل انګلستان دی دا دواړه خو د پاکستان پلرونه دي تاسو کې متوجه وئ یو 10 ورځې مخکې د پاکستان په سفر باندې د انګلستان شاهزاده او شاهزادګۍ راله دا په دې نامه نه راغلی چې دنیا کې ښایسته ملک دا دی دا د خپلې مستعمرې د لیدلو د خاطره دا چونځوان خلکو کله په دې 40 کالو کې جګړه ونه راغلي نو دا د هغه د امپراتورۍ یوه برخه ده نو زما هیله د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دی د چین او روسیې او فرانسې ته دا عریضه وکړي تر څو زما او ستا دغه ناسور حالت چې زما او ستا د جنګ په ادرس باندې وطن مې تباه برباد شو وطن مې د اقتصاد خراب شو جغرافیه مې داسې ووال شوله لکه سړی چې په تسکوره باندې په منظم شکل وایي د اغزن تار زما د پلار په قبر خو پرېږده په ژوندۍ سینه باندې تېر شو پلوې شینواری زوی دی دې پلوې شینواری پلار دی هلته پردی زوی دی دې پلوه پردی پلار دی هلته مامون دی مامون زوی دی هلته مامون پلار دی په دغه ترتیب باندې تر سالارزي پورې او تر مشواني پورې تر صافي پورې دغه کرښه چې تر اخره پورې ګوري تر کاکړو پورې دا کرښه په لیوني شکل د پاکستان د پوځ په دغه بېرحمه حالت کې زما د حالت نه په استفاده باندې په لاس کې قرار لري چې کوم ځای کې زړه وغواړي نو اوس نو که دغه جګړه شوې ده دا جګړه ولس کړې ده دا جګړه ولس کړې ده 3 نفره سیاسرې پکې شهیدان شولې یو 3 زخمیان شولو او اپله هم که څوک مړ دی او زخمی دی هغه هم د افغانستان د برخې ولس دی د دې خلکو پورې تړلی دی او پاکستان د دغه نقاط نه په استفاده باندې خپل ګیم کوي تشکر من خوشحاله اوسئ ښاغلی ارماني صاحب ستا خپل نظر څه دی بالاخره پاکستان څه غواړي بسم الله الرحمن الرحیم بادون صاحب تاسو ته قدرمن استاد ته او د نیکاس تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم ګورئ 40 کاله وړاندې چې دلته داود خان حکومت و نو په هغه وخت کې پاکستان
ځینې خلک او ځینې ډلې د خپلو روزنو لپاره پاکستان ته یوړل او د داود خان د حکومت په ضد باندې استعمال کړل، د جنګونه وکړل. دلته د جنرال امام کتاب چې د افغانستان د جنګ داستان دی دلته زموږ په مخ کې پروت دی، خلکو مطالعه کړی دی، خلکو لیدلی دی. بیا د جهاد په دور کې پاکستان تل موږ ته په شاتو کې زهر راکړي دي، زموږ د مجبوریتونو نه استفاده کړې ده. زموږ کومندان صاحب ته به چک وړاندې کړلو، په هغې کې به کومندان صاحب امضا وکړله، په هغې کې به 2 لکه ډالر وه، خو کومندان صاحب ته به 1,00,000 ډالر په جیب کې کېښودل که نه، خوشحال به هم کومندان صاحب و. د 1,90,000 ډالر به ټول څنګه شو پاکستان ته پاتې شول. کومې وسلې چې غربي او امریکا او دې خلکو افغان دغه ته ورکړل، مجاهدینو ته ورکولې، نوې وسلې به یې ځان سره کېښودلې او په مقابل کې به یې زړې وسلې مجاهدینو ته ورکولې، د دې باندې تاسو څنګه وکړئ جنګ وکړئ. همداسې کوم راشن به د عربو نه راتللو، که کجورې به وي، که خرما به وه، که غوړي وه، که بل څه وه، نو هغه به د پاکستان څخه خپله برخه معلومه وه او دا دغه وه. یعنې زمونږ ټول واک د هغوی په لاس کې و، زمونږ د جنګ واک هم د هغوی په لاس کې و، او هغه په دې باندې پوهېده چې که افغانستان کې یو منظم حکومت، ګورئ په اصل کې د داود خان د حکومت سره د پاکستان مخالفت په څه کې و؟ صرف خبره د پښتونستان وه، صرف د ډیورنډ د کرښې نه منلو موضوع وه. هغوی د دې لپاره 40 کاله کار وکړي او همدې په خاطر باندې چې دغه کرښه په افغان حکومت باندې او په افغانیت باندې ومني په رسمیت باندې. اوس په شکل یا اشکالو باندې چې کله دلته د افغان حکومت خبرې د طالبانو سره دغه کېږي، پر مخ کې ځي یا دغسې دغه مسایل رامنځته کېږي، انتخاباتو مسایل، دوی څنګه کوي؟ دلته مداخله کوي، یو جنګ رامنځته کوي په دې خاطر چې یو خوا دا مصروف وساتي او د بل خوا نه د انتخابات ځنډو خنډ سره مخامخ کړي. او بل دا دی چې دلته چې کله دغه دی، او بل ما پخوا هم دا خبره څو ځلې کړې ده، تاسو وایئ چې پاکستان د صلح غواړي. پاکستان په ژوند کې هم صلح نه غواړي. ما په همدې مې د څو ځلې چې پاکستان ګوره، په افغانستان کې جنګ د پاکستان ژوند دی. پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې سوله نه غواړي، پاکستان هیڅ کله دلته منظم حکومت نه غواړي، پاکستان هیڅ کله دلته پرمختللی حکومت نه غواړي، پاکستان د لوی پروژې نه غواړي. دلته یو حکومت جوړیږي، یو پرمختللی حکومت جوړیږي، دلته لوی پروژې جوړیږي، د کونړ سیند بندیږي، دلته مطلب د کرښې موضوع رامنځته کیږي، دلته دغه مارکیټ دغه اوس وخت کې چې د پښتون میشتو ولایتونو کې د پاکستان کوم مارکیټ دی دلته چې پاخه مواد خرڅیږي، دا له منځه ځي. دلته ډېر مسایل دي. یعنې تاسو باور وکړئ 2 میلیارده چې نه پوهېږم چې اټکل څومره شوی دی، ما ذهن کې نه دي، څومره پیسې د افغانستان د جنګ نه ګوره هغوی ته دغه کېږي، په لاس باندې ورځي. په مقابل کې د هغې تقریبا 25% پیسې دوی په جنګ باندې لګوي، 15 پیسو باندې دوی خپل ټول ملک چلوي. دغه بېبها اوبه تاسو لاړ شئ د کونړ سیند وګورئ، دا داسې عادي سیند نه دی، دا دغه سیند دی، دا بېبها داسې ورخوشي دی. په همدغه جنګ باندې دوی څه لاسته راوړي همدا اوس؟ ګورئ خو همدغه جنګ په دې جنګ باندې د افغانستان ګوره، افغانستان د مشکل ایجادوي، د افغانستان د پوځ روحیت خرابوي، د پاکستان د ولسونو سره. او بل دا دی دې جنګ تاوان پاکستان ته هیڅ نه دی. ګوره زه درته مثال وړاندې کوم، اخواته زه یم، دې خواته زه یم، اخواته افغان دی، دې خواته افغان دی. که چېرته افغان ځواکونه که توغندی ولي، که توپ ولي، که کلاشینکوف باندې ډز کوي، پارچې باندې ډز کوي، زما په پښتون ورور باندې لګېږي. هلته مې باجوړ دی، هلته مې وزیرستان دی، هلته مې بل ورور دی، هلته مې بل ورور دی، هلته مې بل ورور دی، هلته زما ورندیر لګېږي، هلته زما خور لګېږي، هلته زما مور لګېږي، هلته زما ورور لګېږي، هلته زما دغه کې پنجابي دی. پنجابي څه یو 15 تنې پنجابیان راغلي دي، هلته په پوله کې ناست دي او بس کنه دی خواته مطلب دی خواته توغندی را خوشی کوي یا توپونه را خوشی کوي، زما افغانان به ولا افغانان به مجبور دي دی خواته. دا صرف غواړي اصل کې تر ټولو اهم شی چې پاکستان حکومت او به بل خصوص د پاکستان فوج ISA څه غواړي، هغه دا غواړي چې د لر او د بر پښتون ترمنځ یو تضاد، یو نفاق رامنځته کړي، دو ذهنونه مشوش کړي، دو ذهنونه د یو بل په ضد باندې وکاروي. دغه پښتون سره په دښمنۍ باندې واچي، په دې باندې چې ته ما ولې وژنې، زه تا ولې وژنم. دغه لپاره دغه دوی کوشش کوي چې په دې کرښه باندې جګړې رامنځته کړي، ترڅو د دې خوا نه چې کومه توغندي ویشتل کېږي یا کوم توپونه ویشتل کېږي او هلته ورباندې هغه پښتانه ورباندې لګېږي، د هغه پښتنو هغه مطلب د هغه فکري لحاظ باندې د پښتنو سره ورانېږي. نو دغسې په دغې مسایلو ته دوی همیشه لپاره لمن وهي او غواړي چې اوبه خړي کړي. دلته ولس به له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتنه کوي چې بالمثل عمل وکړي، هغه توغندی راوړئ، ته هم توغندی ورکړه. ګورئ هغه ستا داسې سیمه ولي ولس څنګه قانع شي؟ ګوره یو خو د ولسونو احساسات دي، د قدر وړ دي، ولسونه ملامت نه دي، ولسونه خپل وطن سره د خپل هیواد سره مینه لري. په 15,000 کلن تاریخ کې تل ولسونو د خپل ګران وطن لپاره قرباني ورکړې دي، سرونه قربان کړي، وینې توی کړي دي، هر څه کړي دي خپل وطن لپاره. نن چې په دې پوهېږي چې پنجابیان د الخواره چې هغه په نړۍ کې یو ذلیل قوم دی، نن هغه په هغه چا باندې چې دلته 15,000 کلن تاریخ په دې جغرافیه کې لري، هغه څوک چې برم خاوندان دي، هغه څوک چې چا امپراتورۍ جوړې کړي دي، دا د احمدشاه بابا هیواد دی، دا د میرویس خان نیکه هیواد دی، دا د هغه چا هیواد دی چې دوی ته اسلام انتقال کړي، دوی ته انسانیت وښودلو، دوی ته د خوراک آداب وښودلو، دوی ته د لستلو آداب وښودلو. ګیله کوو چې همدا احمدشاه بابا اولاده ځي د هغوی غلامان کېږي. ولې؟ څنګه
ولې دا دعوه کوي ولې دا ګیله کوي چې د احمدشاه بابا اولاده زی د هغوی غلامان کېږي ګوره دا تاریخ دی تاریخي تغیر کوي پخوا موږ صحیح ده امپراتورون تا کړي واک پرې تا چلولی دی ته وایې چې ما نه په اصل او نسب کې هم کمزور دي ولې به ته غلامې پاڅون صاحب ته خبر کوم کله چې هم ته د نورو خلکو دپاره حق غواړي کله چې ته د نورو خلکو لپاره قرباني ورکوي کله چې ته د ظلم خلاف د بغاوت کوي کله چې د ظلم خلاف باندې ودرېږي بیا مجبوریتونه او بیا به هغه هم ګالي مونږ د نړۍ ګوره مونږ نړۍ د سور او دغه کې استعمار نه وساتله هغه خبره موږ وساتله موږ د پاکستان لپاره قرباني ورکړه موږ د امریکا لپاره قرباني موږ د عربي نړۍ لپاره قرباني ورکړه موږ دغه په مقابل کې سپر شو دغه سپر کېدلو موږ څنګه کړلو موږ یې کمزوري کړلو اوس په ځای دی چې نړۍ موږ ته ارزښت راکړي زموږ د هغه ارزښت نه بده استفاده وکړه په مقابل کې موږ ته څه وکړله د مقابلت په ځای موږ ته مجازات راکړله موږ ته د دې په باندې چې موږ مننه وکړي بلکې په موږ باندې نور ظلم او وحشت وکړي تاسو څو ګورئ چې دغه 40 کاله موږ نور لپاره مړه کېږو ګوره د روسانو زموږ سره کار نه ګوره پاڅون صاحب دلته ځینې خلک دا دلیل راوړي چې روسان دلته راغله او په موږ باندې جهاد پر شو به موږ جهاد کړی دا موږ کړی قسم دې ګوره روسانو موږ سره کار نه و روسانو دغه توره کرښه په کار وه د امونه تبخامه پورې دغه پوخ سړک یې په کار و خو دلته چې بدبختانه عیسائی او سیايي او عربان او خلکو روزلي وو دلته عامه اصحاب دومره راوپارول هغه په مقابل کې چې دا کافر دی او دا پلانکې دی او دا بیسانکې دی او دا دی او هغه دی کنه خلک مجبور کړي دغه په مقابل کې سپر شول صحیح د کار یو کړو چې سپر شول صحیح د موږ جهاد وکي موږ خپل جهاد باندې پخیمانه نه یو خو هغه چا د پاره چې ما قرباني ورکړه ما د پاکستان لپاره قرباني ورکړه ما د امریکا لپاره قرباني ورکړه ما د عربي نړۍ لپاره قرباني ورکړه او دغه خلک مې دغه سور خامار نه خلاص کړل زما د په خدای قسم چې دا سور خامار د دې تورخم نه دا ټانګ په تورخم نه وختې وي چې دغه ټانګ خو نن په امریکا کې نو ویری سره په عربي نړۍ کې نو ویری سره په پاکستان د ځینو ټول دغه شی و هغه دومره قوت و خبر وستا حالت څنګه چې دا سور په وځه خاطر له تو په کوم حالت زه په تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان غوندي وم زه په دغه حالت باندې وم ګوره موږ ته خو دغه شیان باندې کېږي چې موږ ګوره اسلام ګوره موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ مسلمانان یو خو اسلام په دې معنا نه دی چې زه به د خلکو لپاره ځان وژنم زه به د خلکو باندې په حق کې زما کونډې زما رنډې زما یتیمان زه په دغه جنګ حالت کې زه د ولږې مړ کېږم زه در په در خاورې په سر شوم دا د اسلام حکم دی چې زه مطلب یې زه در په در شم ما ته اسلام د ژوند حق نه راکړی ما ته اسلام هر حق راکړی دی خو لیکن اسلام دلته د وسیلې په توګه استعمال شو دلته د اسلام د سیاست نه قربان شو دلته اسلام د قدرت نه قربان شو دلته اسلام د پنجابیانو د امریکایانو د عربانو د شومو اهدافو نه قربان شو دلته اسلامي وسله زموږ لپاره موږ پکې وتکټ کو پارچه کړو او په مقابل کې پاکستان یو ټیم بل جوړ کړي تشکر منو شل استاد څنګه دی چې هم د ولس احساس وساتل شي سید ولس احساس لري په خاور باندې توغندې رالويږي غوسکی قهريږي خپل پوز باندې غوسکیږي په پولیسو به غوسه کېږي اما بېرته چې بیا لکه ارماني صاحب خبره چې زه بالمثل عمل نشم کولی له دغې فرضي کرښې هم زما وجود پروت دی څنګه پرې مرمۍ ور ووروم که دې خوا زما یو خور ورور مور مړه کېږي خو هم خپله خور مور لور ده که نه بیا څنګه کېدی شي هم دا ولس وساتل شي د ولس احساسات وساتل شي درناوی وشي هم اخوا چې څوک پروت دی یو وجود دی هغه ټپي نه شي هم پاکستان ته ځواب ورکول شي نو حکومت ته خو دا پکار ده چې بله ښه حکومتولي راولي او ولس په قابو او غېږ کې راولي بله د طالب سره په شکل د اشکالو د مذاکرې میز ته کښېني هغه نور لږه کې چې د پاکستان لخوا دي په پاکستان باید په ملل متحد کې عریضه وشي چې د دې تمویلونکي دغه ادرس دی او دغه د حکومت باید په نړیوال ډګر کې ډیپلوماسۍ نه کار والي او په داخل کې ښه حکومتولي راولي عامه خدمات دا لوړ کړي ولسونه په پښو ودرئ په دغه منطقو کې د خپل نظامي قشلو او د قلاګانو او د اډو دپاره باید مکمل تجهیزات وي چې هغه د پاکستانی قواو هغه مراکز چې د هلته د سوق ادارې مرکز دی هلته محل د قومندې دی هلته په خریطه باندې کار کېږي هغه مرکزونه په دوربور د سلاګانو باندې وولي نو بیا به د افغانانو د عام ولس احساسات ما ورته په قابو کې راوستي اوسېږي دا اوس هم پرون چې جنګ شوی دی زما ستا ولسونه هم پکې شهیدان شولو هم دا پوسته ولسونه دغه کړل ده په حساب حمایه او سپورټ کړې ده دلته زمونږ نقصان زمونږ په دولت کې دی زمونږ په اداره کې دی زمونږ په مدیریت کې دی زمونږ په نظامی اکمالاتو کې دی زما اکمالات د یوې ورځې د عاشې او د باتې پورې منوط او مربوط دي نو دلته باید 3 کاره وشي
یو کار دا وشي چې دغه ولس چې دغه ځای کې پروت دی او په دې سره کرښه پروت دی په دې اغزن تار پروت دی دغه ولس ته باید عامه خدمات د صحت نه نیولې تر مکتبه پورې او تر کار او باره پورې برقه پورې دا باید ورته دغه شي چې ولس پرې پوه شي چې زما تر شا یو څوک شته دی هغلته چې عسکري قطاعات دي قطاعات دي نظر نورو قطاعات ته چې هغه په مرکز کې پراته دي 15 چنده دي هم په تنخواه او هم په اکمالاتو باندې سنبال شي چې هغلته هغه سربازان احساس د دې وکړي چې زما تر شا څوک شته دی او حمایه کېږي بیا لکه دا اوس چې په تش لاس باندې د پوستې د جوړولو مخنیوی یې وکړه نو که بیا ورسره د سره 100 میلیمتر توپ اوسېږي د سره یو ښه دستګاه د بیم 21 اوسېږي دلته سره ښه دستګاه د اوراګان اوسېږي دلته ورسره ښه یو په دې مشرقي کې د 5 شکاري تیارو او 10 بمبار تیارو امکانات وي بیا به زما جغرافیا په دې حالت کې نه چې کله مې یو پازابی او کله مې بل پازابی پاکستان زما د دغه کمزوري حالت نه په نظام کې پروت دی چې تر اوسه پورې د انتخاباتو هغه یوازې شمېر د 1 2 3 مساوي کېږي په 1.7 میلیونه دا نشي کولی نو ته دا پوسته په څه وساتي د سوق ادارې نه عاجز دی دلته به زما د قلي اردو قمندان بیګا هلته تشریف وړی وی هلته باید ناست وی زما هلته ریزرو قوتونه قطع خاص دا به هلته تللی وی هلته پراته وی پوښتنه داسې وشي دا خو دومره لوی جنګ نه و صرف د پاکستان له لورې به د دې نه بل غټ جنګ کومه دی د دې نه بل غټ جنګ کومه ده چې په غیر قانوني شکل په غیر شرعي شکل باندې راځي او په زما سینه باندې میخونه وی د دې نه بل غیر قانوني جنګ کوم ځای کې دی او ما سره بیا د انډیوالۍ خبرې هم کوي د ورورۍ خبرې هم کوي او د ګاونډ خبرې هم کوي او د اسلام خبرې هم کوي حکومت کې کمزورتیا ده که حکومت په قوت کې اوسېږي او دغه قطاعات چې په سرحد کې پراته دي دا تجهیز شي تمویل شي او ولسونه په معنوي شکل باندې دي د دې داسې سپورټران شي چې حکومت ورته د شپې زنګ ووایي چې زویه څال دی وروره څال دی ملکه څال دی مولوي صاحب څال دی مکتب کې مدیر صاحب څال دی هغوی به انرژي اخلي او د خپلې لویښت نه دفاع کوي نو دغه نقاط ته په کتو باندې دغه حالت د بلې خوا حکومت نظام په وزارت دفاع سرحدي قواوې جګړه کوي د توانه پورې وزارت خارجه باید زمونږ داسې ډیپلوماسي وکړي چې د امنیت شورا دروازه کې خپله بستره واچوي هلته د پاکستان ناخوالې نارواوې دغه تجهیزات د حرکتونه د امنیت شورا غلې دا دوی نه ګوري ما خو ته امنیت شورا مخکې ته ویلې چې امنیت شورا کې 2 قوي هیوادونه په ډېره قوي درجه چې هغه انګلیس او امریکا د هغه د پاکستان پلرونه دي او دریم دا چین د پاکستان سره په انډیوالۍ کې دی موږ خو په جګړیز حالت روس امریکا خو د افغانستان سره باید سر ویسي که نه نو روس خو سر وړي روس وړي امریکا خو دلته دخیله ده په دې نه وړي چې هلته ګټې ډېرې لوړې دي نظر دې ته هغه ستراتیژیک انډیوال دی ته یې ساختګي انډیوال یې هغه یا قبي خط دی که دلته فشار راځي جنګ په اضافه کېږي پاکستان لاره ورکوي یا خپل اډه کې کېنوي پاکستان یوه تخته خیز دی نظر کابل ته کابل خو یو معاصره او بند ځای دی دلته هغه اشنایي کوي چې تا په استخباراتي لحاظ باندې داسې یو جاسوس ته نه جوړ کړي امریکا ته نه جاسوس جوړ کړي چې ته د هغې دپاره نښې او اهداف د منځنۍ اسیا په ادرس باندې ورکړي نور د سیمې ټول ژاندارمې پاکستان دی پاکستان په سیمه کې د امریکا او د انګلیس داسې نوکر دی لکه څوک چې چا همدلته یو بله مسله که باشي که د پاکستان او د افغانستان پوځونه سره ونښلي صحیح ده زما د قلوردو قمندان سرحد ته لاړ شي د سرحدي ځواکونو قمندان په سرحد کې وجنګېږي بالمثل د هغوی د قلوردو قمندان نه شه بالاخره داسې یو جګړه ونښلي چې به همدغه امریکا ته مهارول او همدغه د انګلیس ته مهارول او همدغه روسیې ته او چین ته مهارول ستونزمن اوسي په دې سیمه کې دغسې لوی بحران رامنځته کېږي همدا امریکا ته څومره به تاوان همدا چین ته څومره تاوان دی امریکا په دې پېښې کې چې د کابل حکومت ما په داسې بلا اخته کړی دی چې په 260 محاذونو کې میدان طالب او د داعش او د لشکر طیبه او جیش محمد سره او د نورو سره مې په جګړه اچولی دی دا سرګرول ته وزیر دفاع لوی د رسیزه او قمندان د قلي اردو او قمندان د لیوا دغه ته حاضر دی مغه د کنډک قمندان دی او زه احیانا د لیوا قمندان د سرحدي لیوا قمندان یم ورغلی اوسېږي امکانات همغه صفر امکانات دي نوي امکانات چا ور وړي دي
چا له توپ وروړی دی، چا له راکټ وروړی دی، چا له جاز وروړی دی، چا له یو بله سلاح وروړی دی چې د پاکستان اهداف د پاکستان په اوم کې وولي، د هغه ځای نه چې دا سوق اداره کېږي. دا کار چا کړی دی؟ دا کار ختم شوی دی. مغه هلکان دي بېچارهګان اینا ګوري، اینا هغه ځای کې اینا ناست دي، اینا هغه دشته کې د یو په پوګه باندې یو راکټک دی، راکټک، او د بل پوګه باندې به یو پیکا اوسېږي. نو د دغه جګړې لپاره سړی څنګه تعریف ورکړي چې دا جنګ دی؟ دا ډېر قهرمانه مړني خلک دي چې د غوښو په قیمت باندې، د ځان په قیمت باندې، د احساساتو په قیمت باندې، د خپل فامیل په قیمت باندې دغه سنګر کې ولاړ دی، پاتون ورځي. دا د پښتني احساسات دي. ولې هغه اسلحه چې د پاکستان د سرحدي قواو سره ده او زمونږ سره ده، ځمکې او اسمان تفاوت دی. او دا په دې تفاوت دی چې هغه په آرام موضوع کې ناسته ده. د کشمیر جنګ یې اچولی دی افغانانو ته چې هغه د مجاهدینو په ادرس باندې په نیابتي شکل وکړي، او یوازنۍ جبهه یې دغه نه تر ګولانه پورې، د دور دیوانه بابا نه تر ګولانه پورې دا جبهه دا باندې خپله کار کوي، منظم راځي، تمویلوي، تجهیزوي، سیمې خاردار تېروي، خندق ارتباط جوړوي، بلنداز جوړوي، پوښې جوړوي، او امتیازات ورکوي. زما د سرباز امتیازات په 10,000 افغانۍ او 15,000 افغانۍ نهایي. خو د هغه دپاره کور هم شته دی، کالوني هم شته دی، تاریخ هم شته دی، یو ریکارډ هم شته دی. د هغې ته په کتو باندې زما سربازان اوس هم د مړني زامن دي چې په ډېر کمزوري شکل باندې دغه موقف یې نیولی. استاد همدلته که څه هم دغه ستونزه د راکټونو راورولو په سرحد باندې په دغه فرضي کرښه باندې جګړه اوسنۍ خبره نه ده. هغه د لومړنی شهید قاسم خان موږ پرې ورکړو، هغه وخت دغه جګړې روانې دي او توغندي راوله په کونړ باندې او جګړه کوه او دلته رامخکې شه او دلته پوسته جوړه کوه، دلته بلنداز جوړ کړه، یو شی بل شی. خو لا هم د افغانستان حکومت له پاکستان سره ډیپلوماتیکه ژبه پیدا نه کړه. لا هم پاکستان په ډیپلوماتیک چینل کې قانع نه شو چې دغه مسایلو نه لاس واخلي. پاکستان هغه وخت قانع کېږي، ستا په خبره باندې زه پوه شوم، پاڅون سره زما او ستا زړګی یو دی. پاکستان په هغه وخت کې قانع کېږي چې ته د ډیورنډ کرښه سره امضا کړې او د کونړ سیند اوبه له نمایي ورکړي. همدا خبره ده، همدغه دې نه غواړي، په همدې دې مجبوروي. پاکستان په دې نه پوهېږي چې دا هېڅ امکان نه لري. ولس نه پاکستان په دې پوهېږي چې دا امکان لري، ځکه دا هغه کم دی نه دلته راورسېده. دا د 80 کیلومترو نه دلته راورسېده. دې نقطې تر د عقبي خط ولټوه، خریطه ولټوه، د ډیورنډ کرښه ولټوه، د کم ځای نه دا راغلی دی. پاکستان په دې نقطه کې ځان د نظام خاوند که د سیاست خاوند که د کرښې خاوند که په ته یې کرښه ومنله او بانه یې هم جوړه کړه، امریکې ته یې بانه برابره کړه چې ما ته سرحد وښیوه چې زه په کم ځای، هغه ورته سترګه وایي چې دغه سرحد دی او سیم دې تېر کړه. پاکستان ډېره ګټه وکړه. اوس د دغه هغه سیاسي ګټو څلور ګټې نه غواړي. یو د نه د افغانستان په سیاست کې د هند په وړاندې ستراتیژیک هم غواړي، یو د منځنۍ اسیا تجارت نه مستقل بې امتیازه غواړي، دی 2 د کونړ سیند نه غواړي، دی 3 او د ډیورنډ کرښه منل د نه غواړي. دا تا باندې چې دا ویر دی، دا جړا دی، دا غم دی او دا فشار دی او سهار او ماښام در باندې دا بمونه راځي. د اوسه پورې یاره د 50,000 نه اضافه بمونه په دې 15 کالو کې راغلي، د کرزي د وخت نه تر دې دمه راغلي دي. ولې یو اواز هم چا د امنیت شورا او دغه په کرسۍ کېنن او د حقیقت په کرسۍ باندې امریکا یو جفاکار دی، انګلیس بل جفاکار دی، چین انډیوال دی، پاکستان خو هغه بې پلاره بې موره بچی دی چې قطعا انډیوال په سیمه کې نه لري. پروردګار دی د هند سره په غم واچوي چې موږ یې د غم نه خلاص. تشکر من خوشحاله اوسئ ښاغلی ارماني صاحب. بالاخره نو ولس څه وکړي؟ صحیح ده، حکومت ورسره ډیپلوماتیک چارونو نه مخکې لاړو، پاکستان نه قانع کېږي. استاد وایي چې پاکستان تر ډېره په خپلو موخو کې بریالی شوی هم دی. هغه فرضي کرښه هم تر ډېره شاته پاتې شوی دی، ډېر رامخکې شوی دی په دغه توغندیو ورولو، په دغه چریکي جګړو سره. بالاخره څه کول پکار دي؟ چاته؟ حکومت ته؟ ولس ته؟ ولس ته څه کول پکار دي؟ حکومت څه وکړي؟ ګورئ، دغه دا 40 کاله چې موږ د دوی پناه راکړه او په موږ باندې دا راشدونه وخوړل او غنم یې وخوړل او موږ ته د سلاګانې راکړې، موږ یې دا راکړو، دی موږ ته مفت نه راکړي. قسم دی چې تر څو پورې هغه حجرات او هغه سیستمونه او هغه انرژي چې موږ یې د شی ناقص دي هغه موږ ته بېرته ونه باسي امریکا او پاکستان او جامعه عربان تر هغه وخته پورې موږ نه پرېږدي. ځکه باید موږ سره په هماغه وخت کې یو سیاسي پوهه او سیاسي درک راسره وي او باید موږ دې همدا اوس هم ګوره چې ستا په ملک کې، ستا په پارلمان کې، ستا په کابینه کې، ستا په والیانو کې، ستا په ولسوالیانو، ستا په رئیسانو کې په پریمانه شکل د پاکستان جاسوسان موجود وي، ته به څه شی وکړي؟
دا د یو موضوع. بل دا دی چې ولسونه خو صحیح ده، ولسونه ګوره همدغه اوس هم د هر کور په جلال آباد کې یا په نورو ولایتونو کې د جلال آباد د هر یو کور یو خپلوان یا لور یا خور یا مور یا ورور په پېښور کې او په پاکستان کې پراته دي، په همدغه شکل باندې روان دي. پاکستان خو موږ داسې یو رقم ته موږ استعمال کړو، داسې لوبې موږ سره وکړله چې موږ یې داسې ګډ کړو چې موږ داسې په پنجره کې واچولو چې موږ ته بالکل د وتو لاره بالکل موږ ته معلومه نه ده. بیا هم د دغې ولسونو نه مننه چې دوی د وطن سره مینه لري، بیا مې اواز پورته کوي د خپلو دغو سره، د خپل ملي اردو سره، د خپلو سربازانو سره یوه مینه ښیي، هغوی تشویق کوي، د هغوی نه مننه کوي، د هغوی دغه ته یو چغه یو دغه کوي، دوی نه بیا مننه. قسم دا هغه ولس دی چې د 40 کاله شرقیان او غربیان او ګاونډیان او زموږ جاسوسان او زموږ سیاسیون او زموږ مشرانو په دوی باندې هغه قسم لوبې وکړي. قسم دې چا د کور کال ډوډۍ په نامه باندې د خاورو لاندې کړو، چا د اسلام او جهاد په نوم باندې د خاورو لاندې کړلو، چا جهاد ته ولېږلو، خپل زامن په امریکا او اروپا ته ولېږله، د امریکایانو موږ سره څه وکړله، د امریکا د څه شي دپاره دلته راغله. ګورئ موږ سره څه رقم تړونونه لاسلیک کړو، مقابل کې ګوره دغه دی. ښه اوس زه تاته دا وایم، امریکا موږ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی، امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. زموږ حکومت په نړیواله سطحه امنیت شوړه، آیا ته خو امریکا دا ویلی شي که نه دغه تړون تا لاسلیک کړی، دې تړون معنا څه شی شوه؟ ته چې زما نه دفاع نشي کولی، ته چې زما په مخکې ودرېږې نه، ته چې پاکستان نه د امنیتي تړون څه شی دی؟ خو ماتې که نه روغ واړه دوی روغ واړه، یا د امریکا خو د خدای وړ کړي، خدای دې موږ ټول دې مړه کړي. ټول مشکل امریکا جوړ کړی دی، ولا هغه امریکا تشویق کوي، ولا امریکا ورته وایي چې مطلب د حمله وکړه، امریکا ورته وایي چې مخ لاړ شه، امریکا ورته وایي چې پوسته جوړه کړه، همدا ټول کارونه ته امریکا وایي. نن دې پوه شو دا تړون مات کړي، د امریکا سره پوه شو که نه هېڅ زموږ مشکل نشته دی، موږ روسان سره د خبرې وکړي، چین سره د خبرې وکړي، دانیال سره بل سره د خبرې وکړي، خو دغه سرطان دا نه دغه بالکل د غربي امپریالیزم دغه سود دغه داسې یو ښامار چې د انسانیت دښمنان دي، دوی سره دوی معامله نوره ختمه کړي. تاسو فکر وکړئ تو خدای زه دا وایم هغه خلک په نړۍ کې بدترین قوم او بدترین خلک چې دي هغه پنجابیان دي. هغه په داسې یو مورال باندې راځي، زما په کرښه باندې 8 کیلومتره زما بل ته داخلېږي، پوستې جوړومه، توغندي راټوغومه، بل کار کومه. امریکا ته راغلی د ټولې دنیا سره دلته ما په کور کې جنګ شروع کړی دی، کوښښ کړی د ترهګر په نامه طالب سره کوي، داعش سره جنګ کوي، او دا جنګ پاکستان کې وکړه. ته د خدای او قرآن ته نه پوهېږي، دا ترهګر دلته په افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، دا ترهګر دلته کې په پاکستان کې دي، دا ترهګرو مشران په پاکستان کې دلته دي. دلته خو یو ترهګر هم نشته دی، ترهګر خو ټول په پېښور کې دي، په وزیرستان کې دي، په باجوړ کې دي، په اسلام آباد کې دي، په کراچۍ کې دي. ته هلته سره ویل جنګ نه کوي. مونږ خپه د خپل حکومت نه یو، مونږ حکومت یو ستراتیژي نه لري، ښه پلان نه لري، په خپلو منځونو کې سره نښتي دي، د قدرت لیونین دي، د قدرت باندې په سر نښتي دي، سیاسونه پوه شي که نه بنګلې جوړوي، موقفونه جوړوي، لارې بندوي، په دغې کې اخته دي، څوک په عشر څوک په عشت باندې، چا په خارج او په داخل کې ولس خوشې کړی، ولس در په در نن ناړۍ کې وژل کېږي، نن په مطلب دی په روداتو کې وژل کېږي، نن په اچید کې وژل کېږي، او په هلمند کې وژل کېږي، او په دغسې یو بد حالت کې مونږ راګیر یو. نو په لحاظه زموږ سره صرف یو حالت ده، یو حالت زموږ سره شي، نور مونږ د دولت مخالفینو مونږ وژلو، دولت مونږ وژلو، امریکا مو وژلو، پاکستان مو وژلو، ایران مو وژني، عربان مو وژني، د اسلام په نوم وژل کېږي، د کفر په نامه وژل کېږي. ګوره په سوونو خلک زموږ په ملک کې د کفر په نامه دا اوس وژل کېږي، په سوونو خلک همدغه د اسلام په نامه وژل کېږي. بل وایي زما په دغه کې په جودره کې بم والوتو، په دغه کې په 2 کسان زما شهیدان شول، دا مسلمانان شهیدان شول. سبا په کابل کې دغه ټیکنوکرات او ډیموکرات او د ډیموکراسۍ په نوم باندې وژل کېږم. دا یو څه رقم ته حالت دی په موږ باندې راغلی دی. زموږ حکومت ته پکار دی ښه پالیسي ورته پکار ده، ښه پالیسي جوړه نه کړي، او دا ولسونه اتحاد او اتفاق سره ونه کړي. پوه شوې که نه؟ ستا په خبرو کې 2 خبرې دي چې باید باش یو دا دی چې موږ تر ډېره خپلو داخلي جاسوسانو خراب کړي سو. داخلي جاسوس په وړاندې ولس څه وکړي؟ څنګه یې دا تشخیص کړي، څنګه یې راوباسي، څنګه دغه د ناسور دانې په وړاندې ځان خلاص کړي؟ ته ځان سره فکر وکړه، د ولسونو خلک خفه شي. همدا ولسونه د یو ګیلاس غل رانیسي بندیخانې ته یې بیږي، خو د میلیاردونو روپیو غل ته د هغه لاسونه مچ کوي، د هغه حجرې ته دې ته ورروان دي، هغه ته سلامونه کوي، هغه ته اتل وي، هغه ته مشر وي، هغه ته پلانکې وي، هغه ته بستانکې وي. ولسونه د خدای په قهر راکړ شي، ولسه ته اوس هم د داسې کارونو کې پوه نه شې، اوس هم نه پوهېږي، ته اوس هم په دې نه پوهېږي چې د 40 کاله د اسلام په نامه مړ کړي، ته اوس هم نه پوهېږي د کفر په نامه یې مړ کړي، ستا زوی دغه ته دوزخ او جنت ته ولېږلو، خپل زوی امریکا او لندن ته ولېږلو. و د خدای خاطر او که نور هېڅ شی هم نه شي کولی، په کوم ځای کې چې ته د زورواک او د جاسوس بګله ګورې، دغه نه مخ واړوه، هغې نه خو نفرت وکړه که نه، هغه د خدای په فیسبوک کې مه لیکه که نه چې زما اتل، زما پلانکې او زما بستانکې، دومره مینه خو مه ورکوه.
ګوره ستا دښمني مې د خدای د رضا دپاره وي او د ستا دوستي او دښمني که ته دوستي او دښمني د خدای د رضا دپاره وکړي بیا ته بل هم نه ښکارېږي دی که زه په وی غریب خدای کړي د اوس چا کړي صحیح ده په باندې خدای پاک راوځي صحیح ده منمه نو دا د اوسان چا کړي چې په دغه شکل باندې که نه ښه په دې پوهېږو چې دا مې قاتل دی دا زما د ملک دښمن دی دا زما د ملک جاسوس دی دا زما ملک تباه او برباد کې د اسلام په نوم یې وغولولم د کفر په نوم یې وغولولم د ډیموکراسۍ په نوم یې وغولولم په یو نوم او په بل نوم یې وغولولم اوس هم پوه شه د هغه احترام کوم د هغه ستاینه کوم که ولس وایي زه فقیر یم فقیر یم مبارزې په وړاندې نشم کولی څنګه نشي کولی ولسونه څه شي نشي کولی ولسونه زما زه دا داسې وایم وګوره یو بعضې شیان دي که نه چې سړی ویلو باندې هم که نه داسې احساس کوي چې که نه قسم دی چې همدغه دغه یو جلالاباد ښار دی دغه ولس همدا ولس ته موږ غواړي چې دغه حالت په مقابل کې بغاوت وکړي یو انقلاب وکړي یو راپاڅېږي یو فکري انقلاب وکړي پوه شوې که نه ته څه فکر کوي چې دغه زموږ سرکونه چې بل لا به خلاص نه شي زورواکان ډېر دي که موږ ډېر یو خو موږ به نیت کړي مطلب مشکل په مونږ کې دی په خدای که نه پنجابی په مونږ ملامت دی د امریکایان په مونږ ملامت دی همدا مونږ ملامت یو تر څو چې مونږ سم نه شو مونږ د خدای په لار باندې سم نه شو مونږ خپل وطن ونه پېژنو مونږ خپل ملي ګټې ونه پېژنو مونږ خپل اتل ونه پېژنو مونږ خپل مشر ونه پېژنو مونږ خاین او جاسوس ونه پېژنو تر هغې وخته پورې مونږ کړېږو دردېږو تباه کېږو به تشکر یوه بله خبره هم دا بحث په راټول کاغه دا ده چې څنګه ولس دا فکر نه اخلي تاسو وایئ چې خپل بچی امریکا او په لندن او په پاریس کې په تعلیمونو باندې بوخت دی د بل بچي پسې بم تړي یا بل بچی جنګ ته لیږي یا د بل بچی د خپلو موخو لپاره کاروي یا خپل د بل بچی ځان پسې باډي ګارډ کړی دی دوه علته دي یا خو دا دی چې په دې غلامۍ باندې خوشحاله دي یو سړی وایي که نه چې زه خو مطلب د عمر یې تېرېږي په غلامۍ خوشحاله دي او یا دا چې ډارېږي دوه هو یا ډارېږي او یا په دې حالت باندې خوشحاله دي او دا دواړه حالتونه دي نور ته دی زه تا داسې وایم بل سړی وایي که داسې خبرې وسړیه وژنې دي که یې وویم وژنې دي که یې ونه یم وژنې دي که جومات لاړ شم وژنې دي که سینما ته لاړ شم وژنې دي که بازار ته لاړ شم وژنې دي که په لار کې مې وژنې دي نو چې بیا ښه پوهېږي چې زه وژل کېږم بیا ولې دې حالت په مقابل کې بغاوت نه کوي ولې راپاڅېږي نه ولې خپل حق نه غواړي ولې ظالم ته ظالم نه وایي ولې د مظلوم لاسنیوی نه کوي ولې مطلب دی ولې په ښکاره باندې چا مخالفت دا ولې باید ځواب شي که نه خو ګوره هغه خو دونه لاملونه لري که زه پرې بحث کوم کېدای شي د ستا په بله دغه خو تر ټولو قوي لامل دا دی چې 40 قرارداد زموږ په فکرونو باندې کار وشړو موږ په فکري لحاظ باندې دومره د رکود ته بوتلو چې موږ اوس دا فکر نه شو کولی چې دا خیر او که دا بد تشکر ډیره مننه خوشحاله اوسئ له تاسې دواړو ښاغلو د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد انور سلطاني صاحب همدارنګه ځوان لیکوال او د چارو شنونکی ښاغلی بغداد ارماني صاحب له دواړو ښاغلو یوه نړۍ مننه کور مه بچه لباس کې مو ګډون وکړو تشکر خوشحاله اوسئ د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسېږي الله مو مل شه